السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دروسي خطابت سره یو ځل بیا د تاسو په خدمت کې حاضر یم. په تیر شوي دریم یا دویم سبق کې مونږه د فني خطابت چې کوم څلور قسمونه ذکر کړیو هغه کې خطابت مکتوبی او خطابت حفظي، خطابت اعدادي او خطابت ارتجالي باندې مونږ خبرې کړې وي. نننې ویډیو کې نننې دغه سبق کې مونږه د فني خطابت موضوعات اعتبار سره کوم څلور قسمونه دي هغه باندې خبره کوو. په هغه څلور قسمونو کې اول قسم دی درس قرآن او حدیث. درس د قرآن او حدیث، د قرآن او حدیث یا د درس قرآن شو یا درس حدیث شو یا دوانه درس قرآن او حدیث. درس قرآن کې څه شی وی چې اول یو موضوع واخستې شي، مثلا غیبت دی، بدګمانی دی، قتل مومن دی، یا مثلا جهاد شو، یا روزه شو، یا زکات شول، او بیا دی زکات، روزه، حج، عمره یا نور عبادات هغه سره متعلق څومره چې قرآن مجید آیاتونه دي هغه بیا راواخستې شي، او بیا د هغو آیاتونو د تایید لپاره احادیث مبارکه، واقعات صحابه هغه راواخستې شي، او بیا فقهي مباحث ذکر کړي شي. دي ته وایي درس قرآن. درس حدیث ته وایي چې یو موضوع راوخ، دغه موضوع مثلا غیبت د اسلام په نظر کې دا موضوع د خوخه کا وټکلې شو. اوس دغه موضوع لپاره د حدیث مبارکه نه کوم حدیثونه چې غیبت سره متعلق دي، دغه وعید سره متعلق دي، دغه سزاګانې په بیان شوي دي پکې هغه راواخستلې، او بیا د هغه تایید لپاره قرآني ارشادات، قرآني آیات، او د هغه اسباب نزول، او بیا د هغه قرآني آیاتو په زمري کې یا د هغه په ضمن کې مفسرینو چې کوم واقعات لیکلي دي هغه راواخستل، او هغه سره متعلق فقهي مباحث راواخلې. دغه درس حدیث شول. د خطابت موضوعات اعتبار سره چې کوم څلور قسمونه دي، دویم قسم هغه د عام بیان. عام بیان کې څه شوي؟ د جمعې بیان د عام بیان دی، د عقیقې بیان د عام بیان دی. د غونچه ګل بچی پیدا شولو او دغه په خوشحالي کې عقیقې دی، او دغه وخت کې مولانا صاحب بیان کوي د عام بیان دی. بیا د خدای غټ کو حفظ وکړو او حفظ قرآن جلسه دی، بیان دی د عام بیان دی. بیا دغه کس ته وعده کو د نکاح په موقع باندې شوندې ګل می سه بیان کوي، دغه عام بیان دی. جلسه دی، جلوس دی، اجلاس دی، د عام بیان دی. هرتال دی، جلوس دی، په کې کوم بیان دی د عام بیان دی. په قبر باندې، په جنازې باندې بیان، دا ټول عام بیانو کې راځي. او دریم قسم موضوعات اعتبار سره چې کوم دی هغه اصلاحي بیان دی. اصلاحي بیان وای دیتا چې په معاشره کې کوم بدعات، خرافات، بد رسومات موجود وي، د هغو رسوماتو، د هغو بدعاتو، د هغو خرافاتو، د هغو منکراتو د خاتمې لپاره علما کرام چې کوم اصلاحي بیانونه کوي هغه ته اصلاحي بیان. مثلا نننې دور کې حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه، یا زما پیر و مرشد مختار الامه حضرت اقدس مفتی سید مختار الدین شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه، داغه ارشادات و ملفوظات شو، بیانات شو، یا مفتی عبدالله شاه صاحب دی، یا ګڼ شي نور خلیفه دین محمد صاحب دی دامت برکاتهم العالیه، یا نور علماء کرام دي. دغه اصلاحي بیانات دي، او دغه بیان ته اصلاحي بیان وي، او دغه مصلحین خطبه کرام دي. څلورم قسم ته وایي علمي او فکري خطاب. د خطابت موضوعات اعتبار سره کوم څلور قسمونه دي، په هغه کې آخري چې کوم قسم دی هغه ته علمي او فکري خطاب. یاد وساتئ چې علمي او فکري خطاب هر شوندې ګل، غونچه ګل او سید حسن مولانا شي کوي. دغه لپاره په کار دا دی چې دغه بیان کوونکی علمي او فکري خطاب کوونکی هغه مفکر اسلام وي، هغه ژور علم لرونکی وي، هغه مطالعه ژوره وي، هغه فقهي درک لري، هغه ملکه لري، ذهانت لري، وجاهت لري، او شهرت لري، او خلاور وي، مخور وي، شملور وي. داسې قسمه خلک چې کوم خطاب کوي په موضوع باندې هغه ته علمي او فکري خطاب. ستاسو د پوهې لپاره مثال درکو. مثلا یو کس ته غونچه ګل صاحب د غیبت
بدواله بیانوي نو دا عام بیان شلو. خو یو کس دی هغه د غیبت تاریخ، د غیبت قسمونه، د غیبت وعید او د غیبت په معاشره باندې څه اثرات دي، بدني څه اثرات، جسمانی څه اثرات د غیبت، روحاني څه اثرات دي، معاشي څه اثرات لري، اقتصادي او کورني او خاندانی او عائلي څه اثرات لري، دا هر څه چې بیانوي دا بیا علمي او فکري خطاب دی. یو کس هغه د سود مذمت بیانوي دا عام بیان دی. یو کس هغه د سود د حرمت حکمت بیانوي، فلسفه بیانوي چې الله د سود ولې حرام کړی دی، د کې څه فلسفه پوشیده او پټه دی او د حکمت څه دی، د سود حرمت او د سود خاتمه نننی دور کې عصر حاضر کې ولې ضروری دی، په دې باندې خبره کوي. نو دا علم او فکر خطاب. نننی درس کې د تقریر خطابت موضوعات اعتبار څخه کوم څلور قسم نو. هغه کې اول درس قرآن او حدیث، دویم عام بیان، دریم اصلاحي بیان او څلورم علم فکری بیان. دغه بیان کړی شو. راتلونکي درس کې به ان شاء الله موږ د فن خطابت نننی دور کې چې کوم طرزونه دي، درې طرزونه هغه به بیانو چې هغه کوم درې طرزونه دي او بیا هر طرز د عمر کومې حصے کې خلک خوښوي او هغه طرزونه کې یو طرز یو کس د هغه کې مهارت حاصلول غواړي نو کوم بنیاد باندې په هغه کې مهارت حاصلوي شي، دا ټول به راتلونکي درس کې ان شاء الله بیانو. تر هغه وخت پر اجازه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.